لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله سبحانه وتعالى دو طرفنا د مقرر شوی دین اسلام یو اهمه او مضبوطه کړه د اطاعت الرسول مستقل خطبه په دې مسله باندې مونږ کو لګیایو چې د الله رب العالمین د طرفنا محمد رسول الله چې زمونږ پیغمبر مقرر کړی شوی دی څنګه الله فرمایي زما تابعداري او زما حکم منل پتا سو ضروری دي دغه سه د محمد رسول الله علیه السلام منل په صفا آیاتونو کې ضروری ګرځولې دي کله کله داسې کړي دي چې د رسول الله اتباع ته الله خپل اطاعت ویلې ده من یطع الرسول فقد اطاع الله چې د محمد رسول الله د اومنل داسې دلکه د الله چې د اومنل پتہ لگی د محمد رسول الله علیہ السلام دا جب زموار جبوا پدی جب باطل نه جاری کېدو نبی علیہ السلام یو ځل او فرمایل صحابه او ته لیکل کوي زما د جبنا د حق نه علاوه بل سیز ګوره بار نه روزي دا ذمہ دار جبر زموارا دین چې روزي قران براوزي دین چې روزي سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم براوزي او الله سبحانه وتعالى د پیغمبر علیہ السلام د نطق بارک او فرمایل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر علیہ السلام نطق نکی دی جب نسن روزی مگر پدی جب چ سهم روزی الا وحي يوحى دا د الله د طرف نه کله قرآن او کله سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم اور اکثر فرویزیانو ته زدا خبره کوم چې منه نو قرآن او سنت دواړه ومنه او چې نه منه بیا چې څنګه سنت رسول نه منه نو هم دغه سي د قرآن د کتاب الله نه انکار وکړي ځکه د کمی خلینه چې قرآن راوته ده دغه خلینه د محمد مصطفی فرمان راوته ده په کومه خله چې الف لام میم ذالک الکتاب راغلی دي ام پدغه خله باندې محمد رسول الله فرمایلی دی اوتیت القرآن ومثله ما د قرآن غوند کې نورم ډیر سره کړی شوی دی چې هغه ته سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای نو ما عرض دا کو چې د الله د کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت هغه محبت په مسلمانانو باندې واضح شي او زړه د رسول الله علیه السلام مینه ورکوز شي دا صحابه جن چې وګوره د سیدنا عبد الله ابن مسعود د یو زنانه سره خبرې راغلي دي اول لا چې هغه خبرې مسلمان ووري ورته پته ولګي چې عبد الله ابن مسعود د محمد رسول الله په سنت څومره ماین دی حدیث د بخاری او مسلم کی راضی امام مسلم کتاب اللباس کے دا روایت نقل کړه ده په 2125 نمبر کې او امام بخاری په 4886 نمبر کې دا حدیث نقل کړه ده د عبد الله ابن مسعود نه روایت ده یو ځل خزی ناشته ونو عبد الله ابن مسعود وتو فرمایل لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الواشمات والمتوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله
ابن مسعود صاحب وی په هغه ښځو د الله لعنت دی چې هغه خالونه لګوي د ښځو پاخه خالونه لګولي چې د خیال مګړه دی او ځنې زنانه د خپلې روزي نری کوي اوباسي نو ابن مسعود وی ما د محمد رسول الله نه اورېدلي دي صلی الله علیه وسلم چې کومه ښځه روزي اوباسي یا یې ورله اوباسي یا یې مطالبه کوي په دې د الله لعنت دی او داسې ښځه سپیره ده او بیا فرمایل والمتفلجات دا غاښونه نه دي غاښونه دا چې کله تنگ الله پیدا کړي دي نو په خاص قسمه چړو باندې به دې کې ګروتونه جوړولی شو او دې به حسن پیدا کو رسول الله فرمایل کومه ښځه چې غاښونو کې ګروتونه پیدا کوي د حسن دپاره په دې ښځې هم د الله لعنت دی دې وجې د کومو سړو چې دا غاښونه سمي هسې دا غاښونو ته کورونه لګول هم ښه دي په دې غاښونو باندې تاسو خیال کړي سره زر که سپین زر پې چړاوئ مخې ته پکې دا خبرې نه دي الله چې په کم فطرت پیدا کړې په دې صبر کوه چې غاښونه دې ختم دي او غوښه پکې نښلي الی آخره او خواږه پې هم بده لګي یخ پې هم بد لګي نو په طور علاج کې به بیا څه چړاو کړي چې نو هغه علاج دی خو سمو دمو غاښونه کې ګلکارۍ کول د محمد رسول الله د دې حدیث مخالفت دی دا حدیث چې کله عبدالله ابن مسعود وی نو د بني سعد د قبیلې نه یوه ښځه راغله ام یعقوب ورته وی هغه ام یعقوب عبدالله ابن مسعود ته وی تا په هغه ښځو لعنت ویلی دی چې هغه روزي وباسي ته هغه ابن مسعود چې په هغه ښځو لعنت وی چې کمې غاښونو کې ګلکارۍ کوي ابن مسعود وی زه څوک یم زما څه کار دی دا خبره ما د ځان نه نه ده کړې دا ما د محمد رسول الله نه اورېدلې دي چې په هغه ښځو د الله لعنت دی کمې ښځې چې روزي وباسي په هغه ښځو د الله لعنت دی کمې ښځې چې غاښونه کلاوي او خالونه لګوي نو دا ښځه وایي قرأت کتاب الله ما هم ګوره د الله کتاب لستی دی ابن مسعود په قرآن کې ما داسې آیت نه دی لیدلی چې هغې کې په روزو ایستونکو او په خال لګونکو لعنت ویلي دا ښځه هم د قرآن نه خبره وه څومره خوش قسمته یي هغه ښځه چې د هغې ښځې په خوله قال الله او قال رسول الله دي ابن مسعود د علم دنیا وه هغه ورته یو خبره وکړه او حدیث د بخاري او حدیث د مسلم دی د یو لفظ ذمه دار یم هغه ورته وایي لو كنت قرأتیه لوجدتیه فی کتاب الله ای ښځې قرآن دې سم نه دی لوستی که قرآن دې لوستی وي نو د رسول الله فرمان به پکې و ښځه ابن مسعود ته غوږ دي منونکي خلکو په قرآن او سنت مینو رایې د ابن مسعود سره موافق ده که مخالف ده جی مخالف ده لیکن غوږ دی او که نږ دی کاش چې زمون علماو غوږ کېښودی غوږ نږدي کني مسله حل کیږي ضروري نه ده چې زه کمې خبرې کوم نو د همزا ډېر ټولو ملان دې هم دا خبره وکړي دا ضروري نه ده خو ما ته هم غوږ کېده که نه او ځان ته هم غوږ کېده بیا وتله کېدی شي زما کومه خبره ته بار بار غلطه ګڼې کېدی شي دا خبره ټیک وي او کومه خبره چې ته بار بار ټیک ګڼې او د مشرانو دیني ګڼې کېدی شي دا خبره غلطه وي غوږ کېده وتله نو هغه ورته وایي چې ما قرآن لوستلی دا پکې نشته نو ابن مسعود ورته وایي لو كنت قرأتیه لوجدتیه که تا د الله کتاب په صحیح معنو لوستی وې نو تا به ورکې دا خبره موندلې وې هغه ورته وایي کوم ځای ده وایي الله پر خپل کتاب کې وایي مونږ ته ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا محمد رسول الله چې څه درکوي دغه وکړې څه هم چې منع کوي نو دې نه منع شئ دغې محمد رسول الله په خپله ژبه حدیث فرمایلی دی چې لعن الله المتوشمات والواشمات والمتفلجات نورم الفاظ په حدیث کې شته چې په هغه ښځو د الله لعنت دی ښځه فورا تسلیمه شوه چې بس نن نه بعد به خالونه نه لګوم نن نه بعد به روزې نه وباسم نن نه بعد به غاښونو کې چړې نه وم چې کولاوې کم خو ورته راتاو شوه عربو که نه عربو کې خپل یو ضد وښه راتاو شو ابن مسعود ته وایي ای ابن مسعوده
ٹھیک دا دا رسول اللہ حدیث دا سمے منما لیکن انی ارا شیئا من هذا علی امرتک تا دا خپل خزی و دا خپل کور نا خبری ستا خزم دا خلکو دا سترگو دا پاسا روزی سمی او ستا خزی هم خال ایخه ده ابن مسعود وتوی لاړه شاو زه د خپل کور ګارنټي در کوم که زما په ښځه کې دا صفت ولیدو چې یا یې خپله روزي ایستي یا یې بل روزي ایستي زما ښځې خپله خال لګولي یا یې بل خال لګولي زما ښځې خپله غاښونه کلاو کړي یا یې بلې ښځې له غاښونه کلاو کړي باسا به زما ښځه نه ته ورشه معلومات وکړه دا ښځه لاړه او د ابن مسعود ښځه کور کې ناسته ده وي نیغ نیغ راته وګوره د ابن مسعود د ښځې په تندي د دې ښځې سترګې ورخښې شوې د هغې په روزو باندې د دې سترګې ورخښې شوې چې وایي کتل د ابن مسعود ښځه داسې ده لکه ژوندی قرآن د ابن مسعود ښځه داسې ده لکه ژوندی حدیث بلکل د قرآن او په سنت باندې سالمه سر پټ کلاو غټې د بوجې کپړې د حیا لوپټه په سر سترګې ښکته د الله کتاب مخې ته او په جانماز ناسته ده او دا ام یعقوب راغلی د امتحان دی اخلي ماشاءالله ماشاءالله ښځه راله ابن مسعود ته وایي معافي غواړم ستا ښځه اخو د قرآن او د سنت تابعداره ده اخو په قرآن او سنت باندې ماینه ده ما د هغې پختندي خال ونه لیدو ما د هغې په روزو کې کنچه استعمال او د نوسې استعمال ونه لیدو ما د ستا د ښځې په غاښونو کې ګلکاري ونه لیده ابن مسعود ورته وایي زه صرف په خوله باندې د اطیع الله او د اطیع الرسول چغې نه وم اما لو کان شیء من ذلک لم نجامعها ای ام یعقوب د تاریخ کتابونه دي دا خبره نوٹ کی که د ابن مسعود د ښځې په تندي خال ولیدی شو د ابن مسعود د ښځې په روزو کې ګل کاری ولیدی شوه لم نجامعها د داسې ښځې مخ ته به ابن مسعود ونه ګوري ورسره به په یو کټ کې ناسته ونه کم دا غیرت دی د محمد رسول الله په حدیثونو باندې اسې مونږ نوم سره رضی الله نه وایو ګورې اسې پې مونږ خوشحالیږو نه اسې مونږ د هغې دپاره قاعده نه مقرر کړی چې صحابه ټول انصاف پسند دي قسم دی د قرآن ته وګوره قرآن ته قرآن هغې له شابیسۍ ورکړی د رب غونده هوښیار هستی د رب غونده هوښیار ذات او عالم ذات وایي زه د خپل علم وسیع علم په مقام کې وایم چې اولئک هم الراشدون په مخ د ځمکه د دې شین اسمان لاندې او د خړې ځمکې د پاسه د عقل او د تجربې د هوښیارتیا غونده په اعتبار سره د صحابو نه هوښیار خلک کائنات نور نه دي لیدلی دا د الله په کتاب کې فیصله ده نو یو خدا چې ابن مسعود د الله په پیغمبر په حدیثو باندې ماینو دویم تاسو د حدیث ته په صحیح نهج باندې وګورئ په دې حدیث د ابن مسعود کې د هر منکر حدیث او د هر فرویزی او د جاوید غامدی د اصولو نه متاثر سړي په مخ باندې سپېړه ده دا حدیث د بخاری دی 4886 او حدیث د مسلم دی 2125 نمبر د کتاب اللباس د مسلم دا ښځه رسول ابن مسعود ته وایي چې ما خو په قرآن کې دا نه دي لیدلی چې خال لګول روزي ایستل غاښونه کلاول حرام دي ما په قرآن کې دا آیت لیدلی نو ابن مسعود د حجیت الحدیث د پاره د کم آیت څخه ونیسله ما آتاکم الرسول فخذوه رسول الله چې صدر کوي نو هغه ونیسئ دی مو نه وي چې الله صدر کوي هغه ونیسئ ولې رسول الله چې د کم څیز اډر کوي نو د ټول نه اول به د دې حکم رب العالمین کړي ما آتاکم الرسول څه چې پیغمبر درکوي هغه واخلئ نو پیغمبر صرف قرآن را کړی دی که ورسره حدیث هم را کړي دي وانزل الله عليك الكتاب والحکمت قرآن او سنت دواړه را کړي دي او دې ښځې ته وګوره فوراً د دې آیت مخې ته تسلیم شوه پته لګي دې ښځې هم دا خبره ام یعقوب ومنله چې د الله کتاب په دې خبره ګویا دی چې د محمد مصطفی د ژبې نه راوتي الفاظ داسې ذمه دار الفاظ دي لکه د الله د طرف نه راغلی قرآن چې ذمه دار دی دا خبره ومنله او دا آیت هغه آیت دی چې ابن مسعود د دین استدلال کړی دی په حجیت الحدیث
ما آتاکم الرسول فخذوه. او عالمان د نحو او د معنی والوی وای ما لفظا مفرد دی خو معنا عام دی. هغه څه چې پیغمبر درکوي واخله، که عقل منیو کو که عقل منیو کو. اوس خو د الله د محمد رسول الله خبرې عقل منلو نه منل پرېږده، د الله خبره چې عقل نه مني مې پرویزیان نه مني. وی میږي ملا خبرې کولی شي، دا د الله خبره ده، د رسول الله هم نه ده. لیکن وی میږي به څنګه خبرې کوي؟ داسې قسم خبرې. هلکه په مسجد نبوي کې یوې ونې هم خبرې کړي دي، منبر رسول ته جوړ دی او رسول الله ورته ډډه والې ده، خطبه به ورسره وي. او چې کله منبر رسول جوړ شو او رسول الله خطبه وکړه او تېرېدو د ونې داسې جړا یې وکړه، رسول الله ځان سره رانږدې کړه، ورته وایي ستا ضرورت ختم شو، اوس منبر رسول جوړ دی ته مه جاړه. د ونو په خبرو محمد رسول الله پوه دی، خو چې یو سړی قرآن نه مني هغه ته به حدیث د بخاري سره حجت کې پیش کړي. نو عرض مې دا کو چې دا آیت حجیت الحدیث په طور باندې قاطع دی. او بیا ورته ابن مسعود یو بل ټکی وی لو كنت قرأتيه لوجدتيه، کتا د الله کتاب کتلې وې او صحیح دې لوستلې وې لوجدتيه، نو تا به پکې د رسول الله حدیث موندلې وې. د دې حدیث د دې آیت څه مطلب دی؟ د دې حدیث وای کتا د الله کتاب صحیح ولست نو ته پکې حدیث عمومي. د الله کتاب کې موږ ظاهر کې حدیث لیدلې دی، د الله په کتاب کې ظاهر کې حدیث نشته، خو د الله کتاب چې ګورې نو دی دنه دنه حدیث ته محتاج دی. د شرح د محمد رسول الله د حدیث نه بغیر نه کیږي. نو محمد رسول الله ابن مسعود فرمایي چې څوک د قرآن صحیح ترجمه وکړي او د قرآن صحیح عالم شي دی بچره منکر حدیث نشي. خدا چې د حدیث نه انکار کوي وي قرآن له راشه ته په قرآن اډو پوه نه کوي چې چا ویلي وای ابن مسعود ویلي دي لو كنت قرأتيه لوجدتيه، کته د قرآن نه صحیح خبر وي تا به د رسول الله د حدیث نه خامخا خبر وي. خو کم سړی چې په حدیث نه پوهېږي په طریقه اولاد د الله په کتاب نه پوهېږي، پوه نه شوې پرې خبره. الله سبحانه وتعالی دې مونږ صحیح د قرآن او د سنت دعویدار کړي. الله دې مونږ صحیح خادمان د قرآن او سنت جوړ کړي. قسم دې انګریز دې علماو ته ګوته په خوله دی. ښه شیطان او مغرب دا دوه فکرونه دې علماو ته ګوته په خوله دي. شیطان د قبر پرستۍ بنیاد کې خود الله علماء حق پیدا کړو، د شرک جړې ختم کړي. شیطان حیران دی چې دومره غټ غټ اولیاء کرام چې په سر یې غلوی پټکي پراته وو، دا عوام ما د هغې د قبرونو ته سملول، خو د علماو راپاڅول. هغه علما او هغه بزرګان چې د هغې به هر مونځ ته اودس کوو، په د شپې به یې وي ټوله شپه کې قرآن ختمو. هغه علما چې د هغې په قبرونو به زیارتونه جوړو، لوی لوی خیمې به خلکو د هغې په قبرونو کړې وې. دا خلک شیطان وی ما ورته سملول، خو دا علما حقه را پیدا شو او هغه عوام یې راپاڅول، د قبرونو په ځای الله ته په سجدو کړو. نو شیطان حیران دی. دویم مغرب هم حیران دی چې کله کله خو ما دا علما په تنظیمونو په ډلو کې وردن نکړل، کله مې دا علما په جامد تقلید کې وردن نکړل. الله د شیخ الاسلام ابن تیمیه او د عبدالوهاب النجدي او د امام بخاري بچی پیدا کړل. د خلکو ته ووایي چې تنظیم او ډله او پارټي او مجتهد په اسلام کې نشته، قرآن او سنت ته تسلیم شي. نو مغرب حیران دی چې ما په ډلو ډلو کې تقسیم کړو، بیا هم سلفیان خالص یو رب ته رابلي. نو دې ځای کې چې څنګه شیطان حیران دی نو مغرب هم حیران دی. بیا برطانیه او لندن هم حیران دی چې ما د خالص قرآن په نوم باندې دیل دا غلام احمد پرویز غونده کې خلق پیدا کړل، ما د انکار حدیث د پاره د سر سید احمد خان غونده کې خلق پیدا کړل، ما د اسلم جیراجپوری غونده کې خلق پیدا کړل، ما د احمد سعید ملتانی غونده کې خلق پیدا کړو، ما د عبد الله چکلالوی غونده کې خلق پیدا کړل. الله اهل حدیث او سلفیان پیدا کړی دي د محمد رسول الله یو یو حدیث د الله کتاب سره برابرۍ او د هر پرویزی په مخ باندې سپېړه چلی. نو برطانیه او لندن هم حیران دی چې ما د غلام احمد پرویز کم تربیت کړو، د دې علماو مخې ته زمونږ ټول کوششونه ناکام دي. دا یاد ساته علما، د دې بد مه وایې. ټیک ده دا به په لباس کمزوري وي، زمنم دا به په خېټو نهر وي،
زمانم دا خیسته خیسته طلبه د دې په جامو کې به پیوندونه وي زه دا منم چې د دې ماشومانو په لاس کې به بالټي وي او دوی به دا کمزورې اواز لګوي چې وظیفه راکړي الله مو وبخه خو زما د قسمې دا تاسو مسلمانان ګړي ځکه دا اواز لګي د کفر مقابلې ته چې ودرېږي نو د کاغذ او د تاریخ پاڼه اړوه قسم د انګریز او د الله د دین دشمن تنګ دی د دې طالب او د دې عالم نه د هغه سکون یې ختم کړی د هغه راحت او چین یې ختم کړی او دا یې ونه ګڼه چې سپک دي دا ونه وایي چې عالمان په کمزور کېدو دي ټیک د عالمان په جیلونو کې دي ټیک د عالمان په پانسو باندې ورخیږي ټیک د عالمان د کورونو نه اوچتولی شي ټیک د عالمان په روډونو راښکلی وشي ټیک د عالمان په هوایي پارنګونه ویشتلی شي دا جنګ به شروع وي دا جنګ به شروع وي قسم په رب د یو ځل به مهدي او عیسی راشي او دا سلفیان او دا مخلص علما او عوام به چاته ودرېږي قسم د ټولې دنیا کفر به مات کړي او د اسلام جنډه بدله په دنیا ودرېږي دا څه بعیده نه ده دا علما او دا طلبا دیو کې الله رنګ یې ښه دی دیو کې الله طاقت یې ښه دی د دې ژبه کې اثر دی د دې ګرځېدلو کې اثر دی دی به سړی جامې اچوي ده به د بالښت د لاندې ایښي او د شپې به پرې سر ایښي او عوام یو بل ته وایي لکه دم کپړې استري کړي دي دی د ربړ بوټان والي او ویسا شیخ صاحب وی په اوبو یې ووینځي او د لوښو څښا شوړه پرې ووایي او چې په کلي کې رواني نو عوام وایي وګوره که په خېټو نار دی او ویدم د سرمنې چولي دي الن کې هغه د پلاستیک بوټانې خو ته داسې نه چې ټینګې دی هغه چې رواني نو دې ته ګوري چې د اختر چوټیانې را روانې دي د کرایې به څه ترتیبي تر باجوړ او تر دیر او تر سوات او تر افغانستان خو بلا کرایه لګي هغه د کرایې په غم دی او ته وایې ته وګوره که نه امریکې نه وله پیسې راځي څنګه غوړ زیړ روان دی قرآن وایي لا یسألون الناس الحافا دا غریب دی خو د چا نه په چینګه خوله باندې سوال نه کوي تعرفهم بسیماهم چې ته ځان سره کرسۍ کې کښېنه و ورته ووایه خرچه څنګه روانه ده د خبرو د مخ د آثارو نه به یې ته ووینې چې غریب په کرایه مریان دی د امریکې پیسه کم ځای ده نو عرض مې دا کو یا خبره خو ما نه په بل طرف روانه شوه خو ما د حجیت حدیث خبره کوله د اطاعت الرسول چې ګورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او د محمد رسول الله علیه السلام په قدم باندې تلل دا به مونږ کوو انشاءالله دا به زمونږ امتیاز د هر چا یو لیبل وي د هر چا یو مهر وي د هر چا یو ساین او دسخط وي د هر چا یو جنډه وي د هر چا یو رنګ وي د هر چا یو عادت وي د هر چا یو ډیمپوریشن وي د هر چا یو تر امتیاز وي ای خلکو زمونږ د وهابیانو زمونږ د غیر مقلدینو زمونږ د اهل الحدیثو زمونږ د موحدینو انتخابي نشان دا دی د چا زړه په قرآن د چا زړه په تنظیم مطمئنېږي د چا زړه په پاټۍ مطمئنېږي د چا صفتونه به د خپلو مشایخو وي مونږ چې مطمئنېږو په قرآن او سنت مطمئنېږو مونږ چې صفتونه کوو د قرآن او د سنت یې کوو مونږ چې لایق کوو نو قرآن او سنت دی کوو بل څه دی نه کوو نو دا حدیث او مینه په دې زړه کې به انشاءالله وردن نه کوو الله دې په صحیح معنو باندې مونږ د قرآن او د حدیث په مینه باندې آباد کړي دا یو ډېر لوی محبت دی خو چې کله یو ځل زړه ته وردن نشي او کله چې زړه ته وردن نشي بیا انسان داغو زړه کې د حدیث سره مینه محبت دا ډېر زیات پیدا کیږي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په حدیث څومره ماین دی د بدعات نه څومره ځان ساتي ابو نعیم په حلیه کې لیکي څلورم جلد کې د ابو البختری روایت دی دی وایي چې ابن مسعود سے په آخري عمر کې او یو جماعت ته لاړو چې کله یو مسجد ته لاړو نو یو کس ورته ووایي چې په دې جماعت کې کله لمونځ شي نو یو کس وایي چې کبر الله کذا و کذا سلسل الله الله وکې نو دا خلک وکي بیا یو بل را پاسي وي هغه وایي چې یو سلسله پکې سبحان الله ووایه 200 ځله نو یو 200 یو بل سبحان الله وایي بل وایي یو زر ځله پکې الله الله ووایه نو یو حساب جوړ شي ابن مسعود وی زه خپله معلومات کوم سم جماعت کې مونځ کو دی کې یو کس پاسې ده چې څنګه وی چې لا اله دا ووایه دا ووایه دی چې کله د خپلې خبرې ختم کړه د ابن مسعود کونټي راواغسته ایمان یې کې ودرېدو دا صف ته راغی د امام ځای ته چې کله ابن مسعود ودرېدو ګوره غیرت کوي د الله د پیغمبر په دین ځان نه به بې غیرته نه جوړو
مونږ د چا نه یریږو، مونږ خپله خورو خپل اسکو. مونږ د چا نه یریږو نه، د هر بدعتي خلاف، د هر مشرک خلاف، د هر بېدینه خلاف خپل سترګې د هغه سترګو کې اچوه، حق بیانوه. د خپل باطل پرستی او د خپل بېدینۍ په وجه ستا نه یریږي او ته د حق د وجې د هغه نه یریږي. سیدنا ابراهیم فرمایلو کیف اخاف ما اشرکتم، زه څنګه ستاسو نه ویریږم، تاسو بې دلیله یو الله له سل علیها او سل بچي ثابتوئ، تاسو نه یریږئ، او زه د یو رب بنده او یو رب ته بلنه کوم. کیف اخاف ما اشرکتم، زه به په کومه خوله یریږم، تاسو که ګڼ یې به زما رب هغه ذات دی چې هغه ګورې د اتیانو مقابله په توتکرکو سره کولی شي. نو ابن مسعود وی انا ابن مسعود، وی خلکو لږ راته وګوره زه ابن مسعود یم، هغه سړی یم رسول الله وفات دی خو د هغه حدیثونه به ما لیکل. خلکو ټولو ورته وکتل، وی مخکې وایه، وی والله قسم مې دی په رب باندې الذي لا اله غیره، په هغه ذات مې قسمي چې د هغه ذات نه بغیر بل اله نشتا، بل حاجت سر کوونکی نشتا، بل فریاد اوریدونکی نشتا. لقد جئتم ببدعة ظلما، په ډېر تور بدعت سره مخې ته راغلی. دا کم بدعت دی چې جومات کې ودرېږه الله الله، دا کم ځای کې دی، دا په کم ځای کې دی چې پیر لري مریدان ځي هغه دی وایي تاله مې دا وظیفه درکړه، ته دوره ځله وایه او ته دوره ځله وایه، را روانه هفته کې راشه، که اذکار دې نه کړې ما ته پته لګي، او که کړي دي تا ته به روحاني فیض میلو شي. وایي دا کم ځای دی، لقد جئتم ببدعة ظلما، ای د محمد مصطفی نه بعد راتلونکو خلکو تور د تیارې په شان تور بدعات هم شروع کړي. دا څه کوئ؟ یا خو بدعتیان شوي او ورته وایي او لقد فضلتم اصحاب محمد علما، یا تاسو په علم کې د رسول الله د ملګرو نه هم یو دوه ګوتې په بره تلې. ما خو د محمد رسول الله پیزار ګرځولی دی، زه وړوکی سړی نه یم، ما رسول الله ملاسته کړې ده او ما ورته پتون ایښی دی. زه وړوکی سړی نه یم، ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ور باندې څوکیداري کړې ده، هغه مې آرام ته پرېښې ده او ما ټوله شپه غشې په لینده کې او توره د تیکې نه بار رایستې ده چې څوک حمله ونه کړي. زه په دین ماین یم، ستا به څه دین یې؟ ما د رسول الله نه د ذکر دا طریقې نه دي لیدلې. دا څه کوئ؟ زه م وامه که په دین کې تقلیدونه وي نو د عمر او د ابوبکر مقام ته څوک رسي؟ یاره سوچ سره ووایه رسي. یاره نو دا څلور مذهبه د امامانو حقو که دا د عمر او د ابوبکر صدیق حقو؟ یاره امام ابو حنیفه د سر تاج د زما تېنه قربان شم، خو یاره د امام ابو حنیفه نه دا دنیا ډکه که د ابوبکر صدیق د خپو خورو سره برابرې. یاره دا څلور ائمه دا ټوله دنیا ډکه که د سیدنا عمر د دې عین لفظ سره صرف برابرې. مړه نو چې د هغه مذهب او د هغه تقلید نشته او هغه د فقه په نوم دنیا نه جوړوي، قسم په رب دې که زه د عمر او د ابوبکر صدیق نه علاوه د چا فقاهت ومنم. دا ته کومې خبرې کوې یاره؟ دا څه خبرې دي چې ته یې کوې؟ او دا څه عوام دي چې دا تا پې دوکه کړي دي؟ دې کپرۍ کې بوس دي که مازغه دي یاره؟ سوچ خو پکار دی، فکر خو پکار دی، انصاف خو پکار دی یاره. ته امام ابو حنیفه او امام شافعي نه مقام اوچتې، خو ته کم نقصان کې نقصان تا نه شیطان پټ کړی دی. تا ته وایي دین څلور مذهبه دی، د ائمو احترام وکړه، د مجتهدینو احترام وکړه، دا لوی خلق دي. دا خبره ټیک ده، خو دې سره سره تا د محمد مصطفی په دین ګزار وکړو. تا هغه مرتبې ته مجتهدینو رسول چې هغه مرتبې کې ته صحابه هم نه منې. د صحابي شخصي رائے چې د مرفوع حدیث خلاف راشي نو حدیث موقوف حجت نه په مقابله د حدیث مرفوع کې. قاعده د اصول حدیث کې د صحابي خپل خبره چې د رسول الله د حدیث سره ټکراو وکړي، د صحابي خبره به د هغه په اجتهاد عمل کولی شي، دا د اجتهاد د الله د معاف کی. خو د صحابي د خبره مقابله کې به د رسول الله خبره منم، او تا د رسول الله په خبره مجتهدین ایمان کړو، صحابه د منځ وباسل. دې نقصان ته خیال نه دی او دې فائدې ته خیال دی چې مجتهدین د لوی شان خلکو د چا د لوی شان دپاره ضروري ده چې ته به د رسول الله بېعزتي وکړې. لوی شان خو د مجتهدینو زم منم، خو د رسول الله نه قطع منم. تم د مجتهدینو شان منې، خو ته صحابه د منځه وباسې. عرض مې دا کو چې سیدنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه په مسجد کې دی او چې کله د خلکو د حال یې ولیدو چې دی الله اکبر د پاره کجورو اډوکې تقسیموي، دی د ذکر حلقې جوړې کوي. نو اعلان کو ابن مسعود خلقو ته لقد جئتم ببدعة ظلما،
اے خلکو په خطرناک بدعات هم شروع کړه لا خو د محمد رسول الله جامع میخ ته ځوړندې دي خرابې شوي نه دي لا خو د محمد رسول الله په هزار امانت پروت دی او دین لړ په بله او بیا ورته وایي او لقد فضلتم اصحاب محمد علما یا خو د صحابو نه هم تاسو یو دوه ګوتې ډیګرۍ په بره اچولي دي ځکه هغې کې مفتیان نه و تاسو مفتیان هم یې هغه شیخ الحدیثان نه و تاسو شیخ الحدیثان هم یې هغه جامع المعقول والمنقول نه و هغې منطق او سلم تکمیلې نه وې کړی او تاسو کړي دي جوړ په دې ته دومره ناست دی چې د هغې نه هم په علم کې په بره لاړی او بیا ابن مسعود یو تاریخي خبره کړې ده زه هم ای علماو د ابن مسعود دا یو لفظ دا په هر مسجد ولیکې دا د موبایل په پروفایل باندې سټ کې دا د خپلو آیډونه شیر کې سیدنا ابن مسعود د هغه بدعت کوونکو خلکو ته مخاطب شو ابو نعیم په هلیه څلورم جلد کې لیکي ورته وی علیکم بالطریق اے لویو وړو واورئ اے علماء طلباء واورئ اے ښځو سړو واورئ علیکم بالطریق فالزموا پتاسو د محمد مصطفی منل ضروری دی فالزموه دا د محمد رسول الله اطاعت په ځان داسې لازم کې لکه چې او روټۍ چې په ځان لازم کړي او بیا ورته وایي لئن فعلتم لقد سبقتم سبقا بعيدا کتاسو سید محمد رسول الله پس روان شوه ډیر مخکې بلاړ شي سبقتم سبقا بعيدا علما به پوهیږي دومره مخکې بلاړ شي چې د دنیا کفر به کته تاسو به بره یږي به ګوتې پخلی چې دا کم مقام ته ورسېدل او بیا ورته وایي لئن اخذتم یمینا و شمالا که په یو طرف او په بل طرف روان شي بدعاتو بس روان شي تقلیدونو بس روان شي مفتابهي اقوالو بس روان شي خپلو آراو بس روان شوي نو فرمایي لئن اخذتم یمینا و شمالا لضللتم ضلالا بعیدا چې قرآن او سنت مو پرېښودل ډېر زیات لرې به لاړ شي او د حق نه به واوړئ نو ما عرض دا کو چې زمونږ دپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري لازم ده بل لار زمونږ نشته سوا د دې نه چې مونږ د نبي صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړو دا د صحابو ژوند دی چې پاڼې اړې تا ته به دا خبره ډېره په مضبوطه مکملویږي ړه به دې په دې مطمئنېږي چې صحابو د رسول الله مخالفت ته ګورې غاړه نه دی ایښې د صحابو تاریخ چې ګوري د هغې بهادري ډېره زیاته مخې ته راځي او د هغې د اتباع مسله ډېره زیاته مخې ته راځي چې د محمد رسول الله مخې ته قسم دی چې بادشاه هم خلاف کړی دی هغې برداشت نه دی کړی او نیغو لیدلی دي العبانه د ابن بطه 80 نمبر کې وی د عبدالرحمن ابن مزعون نه روایت دی هغه وی چې کله عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله قبر کې کېښودو نو صحابو ته وی هغه د یو ګټه ده دا راوړی چې د سر ته قبر سر ته ښخه کړو یو څو کسان لړلو ګټه ته لاس کو چې لاس یې کړه ګټه درنه وه فثقلت علی القوم ګټه چانه شو چې د رسول الله وې بچې ته محمد رسول الله ورته مټې راښکلې چې لاس یې کړو ګټه په یوازې اوچته کړه الله محمد رسول الله له جسمانی طاقت هم ورکړو وزاده بسطة فی العلم والجسم د عالم هم یو کمال دا دی چې علم هم ورسره وسیږي خو چې کله یو بدعتي نه په خبره نه پوهېږي چې بیا دې چنغړه کې داسې اوچتولی شي نو هغه مولا دی دا نه چې صرف رسول الله فرمایلي دي او نوري څوم نه دا مخامخ خوله پې ماته که چې د رسول الله د حدیث مخالفت کوي داسې سزا وله ورکه او داسې علاج وله وکړه چې دی بیا یاد وساتي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګټه راوړه او د عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی عنہ د قبر سر ته ښخه کړه بس ګټه ښخه شوه لاړل صحابه رسول الله علیه السلام وفات شو دور تیر شو د مروان دور راغی نو مروان وی یاره دا قبرونو ته خلکو ګټې مټې ایښي دي دا قبرونه په بره روان دي ختم کړي دا دنګ قبرونه ختم کړي اوار کړي ټول نو خلکو قبرونه اوار کړل نو چې کومه ګټه محمد رسول الله د عثمان ابن مظعون په قبر ایښې ده چاته پته نه وه هغه هم لرې کړه ابن عمر راغی د سیدنا عمر بچی پلار کې چې کوم خوی اس کې الله غ صفات کی او غوسناک سړی او په خپل سترګې رسول الله لیدلو چې دا ګټه او چې تکړه دا وې خدا چراغ او ګټه نه ونو په دې اور بل شو یې مروانه دالي سکړي او
ابو نعیم کی راضی العبانہ کے وی فجاء مغضبا دا سر غصین ڈک راگے و دا بادشاہ مخ تودرے دو او بادشاہ تا مخامخ وی ویحکا حلاک و تباش اے مروانا ازلت شیئا وضعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہی آغا گٹا دلرکل کم گٹا چو محمد رسول اللہ پخپل لاسوی قوا اور دوی ابن عمر خپنه شماته او پته نو خلق قبرونه په بره بوزي زما دغه اجتهاد د خپل یو خبره ټیکوا او عرض داده چې ابن عمر برداشت نکړه برداشت چې رسول الله دی یو کار کړی او څوک دی یو بادشاہ دی راشي وغه کې د ګوتې وي د رسول الله په سنت طریقه باندې بادشاہ ګوتې وي او ابن عمر نه برداشت کوي او د الله په جوړ شوی قانون کې چې حاکم او بادشاہ ګوتې وي مونږه برداشت کوو نه برداشت کوو ورسره ولاړ یو دا برطانیې جوړ شوی قانون دی او په دې باندې به اسلام راځي او ووټ چې کتاب لور کې وي اسلام به راشي سوچ کوه هغې یو ګټه خوځوي را خوځوي یو ګټه او مخامخ بادشاہ ته ودرېږي او ته پوره قانون اوړي راوړي تم ورسره راوړې ظالمه عرض میں دا کو اللہ دے مونږ صحیح د قرآن او د سنت تابعدار کی هذا وبالله التوفیق اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين